زه یو دوه درې خبرې تاسو ته کوم. د دې ارګنایزیشن شروعات څنګه وشول؟ دا یو ارګنایزیشن هم دی، یو تنظیم هم دی او یو فاونډیشن هم دی. تاسو هر نوم ورکولی شئ. صحیح ده. تاسو که مطلب لږ 10 کاله 15 کاله لږ شاته لاړ شئ نو په دې دنیا کې چې کوم دی ډېر داسې پینډیمک رالل سیلابونه رالل، نو په هغې کې چې کوم دی دا فاونډیشن دا سیستم لکه مینی فاونډیشن به داسې جوړېدل چې کوم ډیولپ کنټریز دي هلته خو ډېر ټایم نه شروع دي. اوس چې کوم دی ایشین کنټریز طرف ته هم رالل، لکه دا مینی فاونډیشن به جوړ شو. هغې کې به چې کوم دی داسې وړه خدمات کېدله. هغه فاونډیشن چې کوم دی مخکې لاړل، مطلب هغه اوس ډېر په غټ لیول باندې په انټرنیشنلي چې کوم دی دا څومره ان جي اوز تاسو ګورئ، نو د هر ان جي اوز یا د هر ارګنایزیشن شروعات چې کوم شوی دی دا چې اوریجنیټ شوي دي، نو دا یو سمال د 2-3 کسانو ګروپ نه اوریجنیټ شوي دي. صحیح ده. نو اول خبره خو دا ده چې دا یو داسې نه ده چې مثال کے طور پر دا به 2 میاشتې وچلیږي 3 میاشتې به وچلیږي، یا دې کې به چې کوم دی له 70 کسان وي او دا ارګنایزیشن یا دا چې کوم فاونډیشن دی نو دا به دې لپاره محدود دي، داسې نه ده. صحیح ده. لکه دا چې مونږ جوړ کړی دی نو دا یو ښه سوچ دی او پکار چې دا ښه سوچ چې کوم دی تا حیات دا دی قایم وي. صحیح ده. نو مین خبره دا ده چې تاسو دا شی سیریس والئ. لکه دې کې داسې نان اکټیو کسان دي چې هغوی چې کوم دی بعضې ډېرو خبرو نه چې کوم دی لکه یو کس به سیریس رایه ورکړي، هغې نه ګپ جوړ کړي. تاسو خفه نه شئ، خو لکه دا زموږ د کلي المیه ده. لکه زه ډېر داسې ما وکتل که نه چې مونږ کوم ځای کې صحیح خبره شوي ده، خلکو دې ګپ جوړ کړی دی. زیاتر خلک چې کوم دی صرف او صرف هغوی د دې ځینو کې انټرسټ نه وي. هغوی انټرسټ صرف په دې کې چې لکه هغوی فن جوړ کړي او هغوی لکه خندا خبرې کړي، ځان ایز جوکر چې کوم دی خلکو ته یې پیر کړي. نو لکه داسې سوچ والا کسان چې وي کاینډلي، لکه د دې نقصان څه دی؟ مین د دې نقصان دا دی چې تاسو دغه کس چې کوم دی په خپله باندې هم څه نه کوي، په خپله باندې نان اکټیو دی. دې سره چې کوم دی د ارګنایزیشن ته یا د فاونډیشن ته به هم چې کوم دی رکاوټ پیدا کېږي، خلک ډیموټیویټ کېږي، خلک داسې چې کوم دی فن سایډ ته به وځي او نارملی اخلي. نو لکه دغه کسان چې کوم دی کاینډلي دا د بیا سایډ ته اوسئ. ټیک ده. لکه یو دومره یو ښه قدم سړی والي او د هغې شروعات وشي او بل یو سړی چې کوم دی خپله هماغه قدم کې حصه نه اخلي او الټه چې کوم دی رکاوټ پیدا کوي، نو لکه دا خبره دی د دوی چې کله دی باندې خبره کوله نو ما دوی ته ویلي ما رکاوټ راځي. په دنیا کې ښه کار کول ګران دی، خراب کار ډېر اسان دی. صحیح ده. او ښه کار چې کوم دی ښه کار کې به تا ته رکاوټ راځي. صحیح ده. نو دا چې کوم اکټیو کسان دي دوی ته زه دا ریکویسټ کوم چې یاره تاسو چې دا انرژي اوس تاسو دا سپیرټ دغه شان مینټین وي. لکه څنګه اوس تاسو یې که نه تاسو ته نوي رایې راځي، تاسو بالکل چې کوم دی فزیکلی هم اکټیو یې او منټلی هم تاسو دا ایموشنلی دا خبره منئ چې یاره دا سیز ضرورت شته او د دې به فواید هم وي. نو چې تاسو دا سپیرټ هم دغه شان برقرار وي، تاسو به د خلکو پروا نه کوئ، خلک به کرټیسیزم هم کوي، تنقید به هم کېږي، هر څه به کېږي، خو لکه تاسو به چې کوم دی رستو کېږئ ونه. دغه سپیرټ چې کوم دی یاد ساتئ. ګورئ هر یو څیز چې کوم دی شروع خو شي خو اینډ ته هله رسي چې کنسسټنسي وي، مستقل مزاجي وي. ټیک ده. دا څومره هم چې ارګنایزیشنز روان دي په دنیا کې او دنیا پس انټرنیشنل څه د باندې چې کوم دی هغوی لګیا دي لیډ کوي، نو هغوی کې صرف مین خبره دا ده چې هغوی مستقل مزاجي و. هغه خلکو کې زړه کې درد و. ټیک ده. دا داسې یو څیز دی چې لکه دې کې چاته هم ذاتي فایده نشته، یا دا چې کوم دی یو خاص ګروپ دپاره یا خاص ګروه دپاره دا نه دی جوړ شوی. دې کې چې کوم دی ما خو درته ووایي چې دا اوس یو وړوکي لیول باندې دی. اوس به دې کې موږ دومره هیلپ وکړو چې مثال کے طور پر دا مهنګایي ده، دا هم یو پینډیمک دی. مهنګایي لکه داسې خلک شته چې د مهنګایي د وجې نه خودکشیانې کوي، نشي افورډ کولی خلکو ته چې کوم دی دو وخت دا لکه تاسو خو ماشاءالله ټول سټیبل یي، دلته کې به داسې څوک نه هوپ، خو لکه داسې په دنیا کې شته دی. تاسو به خپله هم کتلي چې هغوی چې کوم دی 2 ټایمه رزق هغوی نشي افورډ کولی، دریم ټایم هغوی سره بیا نه. نو دې دا څه شی دا اسلام چې کوم تعلیمات راکوي نو ګوره دا څیز هغې سره هم ډېر ریلیټډ دی. هغوی هم تاسو اسلام هم موږ ته هم دا درس راکوي چې لکه تاسو یو بل سره مل جل کر د یو بل مشکلات حل کوئ، یو بل سره چې کوم دی په مینه محبت باندې ټایم تېروئ. نو دې کې به چې کوم دی آلریډي ستاسو د کلي ستاسو د محلو چې څومره کسان دي د دې پکې یونټي هم راشي. صحیح ده. او بل دا دی چې ډېرو خلکو مسلې به دې کې حل کېدل سټارټ شي. ډېرې دا داسې نه اوس چې کوم دی مثال کے طور پر دا یو 200-300 روپونه موږ سټارټ اخلو، دا به یو وخت به داسې راشي، یو ټایم به داسې راشي چې مطلب دا به یو باقاعده ګورنمنټ سره موږ رجسټرډ کړو، بهر نه هم دې ته بیا خلک فنډنګ کوي. دا بیا ستاسو سپیرټ پورې خبره چې مطلب تاسو کې سپیرټ څومره دی. خو لکه دا خبره مین دې دپاره ما کولی چې لکه دا مذاق ما اخلي. بعضې نیم کسان دي لکه هغوی ګپ جوړوي، ګپ کې چې کوم دی یو کمنټ وکړي بل ورپسې راخته شي، بل راخته شي، نو هغه ټوله خبره څه دی کوم کس چې خبره کوي نو هغه نیکسټ ټایم بیا سوچ کوي چې خبره کوي، بیا خبره کولی هم نه شي. صحیح ده. که یو کس چې کوم دی دلچسپي نه وي نو دې کې چا سره زور زبردستي نشته دی. صحیح ده. باقي چې ګروپ کوم رولز دي ګوره داسې دلته کې چې څومره هم کسان ناست دي نو د دوی خپله خوښه ده. دغه
حالات دوی په کور باندې هم راتلی شي نو کېدای شي دوی ته هم د دې فایده ورسي. صحیح ده. په دې سوچ باندې مې انټر کېږئ. دا خو جدا یو سوچ دی لکه نفسي راځي که نه، خو راتلی شي ستاسو هیلپ هم په دې کې کېدای شي. ټیک ده. د ګروپ چې کوم رولز دي د هغې خیال وساتئ. اکټیو کسان چې کوم دي هغه کېنئ، چې کوم نان اکټیو هغې سایډ ته شئ. دې کې داسې نه ده چې موږ صرف د پیسو فنډینګ کوو، نو دې کې به یو کس سره به پیسې نه وي، هغه ته به په میاشت کې بګوره دا ګوره یو حقیقت دی، بعضې نیم کس ته چې کوم دی 200 روپۍ د 2 کروڑ عمره مینینګفلي چې هغه څه روزګار نی، هغه څه سورس آف ارنینګ نی. داسې خلک شته چې لکه 200 روپۍ یا 500 روپۍ دا هغه د ریزې خرچوي، یا 1000 روپۍ که نه لکه خرچه خپل بیا دغه دی. نو که یو سړی چې کوم دی مونږ سره فاینانشلی هیلپ نشي کولی، پیسو هیلپ نشي کولی، نو دا مونږ فزیکلی هم چې کوم دی مونږ د ډېرو خلکو په کار راتلی شو. مثال خبره، یو مریض دی محلې کې مریض دی، صحیح ده، هغه دومره څوک نشته چې هغه هسپتال ته بوځي، نو هغه به